أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة البقرة شروع او د سورۃ البقره سلورمه حصہ وا په مسله د انفاق فی سبیل الله کې مخکې داوا ذکر کړه د سورۃ د دې حصے چې هغه انفاق فی سبیل الله پیا په انفقو سره بیا په اخیره کې ویل چې ول کافرون هم الظالمون. نو د دې جنوس داغه سره ربط زمون شيوخ داسې وای د دیو اغه ظلم څو نو یاغه د دې داسې مسلې نه انکار کول الله لا اله الا هو، یعنی د دې مسلې نه په انکار ظالمان شو. دا آیات الکرسی دا آیاتونه د قران کریم په دې کې یو شان دي چې دا د الله آیاتونه دي او دا کلام د الله دی، خو بیا په کې غورواله او دارنګ لاندېواله نشتا. خو بعضی آیاتونه داسې دي چې هغه کې د الله نومونه د الله صفاتونه ډیر وی، نو د الله د نومونو د وجنه هغه صورت ته افضلواله او غورواله ورکړي شي، هغه ته فضیلت چره هغه حاصل کړي شي. نو دالوی اختلاف او حل شو چې اصل کې آیاتونه په عمومي توګه یو شان دي، خو د بعضی صفاتو او د بعضی نومونو د الله د وجنه یو آیات چره هغه غوړ شي. نو په دې اعتبار سره ځنی آیاتونه هغه افضل دي، لکه هغه کې آیت الکرسی ده سید الآیات فی القرآن، هغه آیت الکرسی ده د ټولو آیاتونو سردار. او دا ځکه چې په هر جمله کې د الله نوم دی او د توحید چغه پکې ده، د الله د توحید او عظمت ترجمان آیات هغه دا آیات دی. د هر قسم شرک رد پکې دی او د هر قسم توحید چې په دې کې د الله جل شانه داغه بیان دی. اول لسمونه پکې د الله ذکر دی، سونمونه اول لس مرتبه پکې د الله نوم څخ کارا او سپټ دا ذکر شوی دی. تاسو وته ضمیر او اسم ظاهر وای، ضمیر او اسم ظاهر کته شمار کینو کې دې چې شپاړ شي دنه او ولسم لک پټه هغه څه شي دی، هغه په حفظهما په دې حفظ کې چره چره په حفظهما کې په دې مصدر کې چره ضمیر دی، یو د هما ضمیر دی هغه جدا دی، په دې حفظ کې پټ په مصدر کې یو ضمیر فوت دی چې هغه الله جل شانه تراجه دی، په عالمو کې مستتر دی هغه ته پیژني. خدا اول لس مرتبه پکې د الله جل شانه نوم او دلایل د توحید په کې چره چری هغه ذکر شوی دی. الله لا اله الا هو دا تاسو ته وایم چې تاسو کله خیال کوئ تبلیغین حضرات په اوله نمبر کې یو حدیث وای، اوله نمبر کې یو حدیث وای چې حدیث کې راځي چې موسی علیه السلام د الله دربار ته تللی وو او داغه نه دی وی کلمې مطالبه کړې و چې هغه کلمه لا اله الا الله ده، او بیا وی دا لا اله الا الله هغه کلمه ده چې دا وزمه کې او اسمانونه د تل په یو چابړي کې خودل شي او د لا اله الا الله ولا اقرار په بل شي نو دا به وزندار شي، دا به وزندار شي. نو د هغه د پاره وجم دادا چې په دې آیات کې
لس معنی په دې آیات کې چې لري د دې لا اله الا الله لس معنی کړی دي او کته ډېرې کې دي چې ډېرم شي لا اله الا الله سو معنی کړی لس معنی کړی دي خو په لندو کې درته زویما په لندو کې د شاه ولی الله رحمه الله د تعلیمات موافق په حجت الله البالغه کې شاه صاحب چې څه کړی د دې حدیث تشریح کړی دا کوم حدیث چې من په اوله نمبر کې وو هغه نقل کړی دي د شیخ القرآن رحمه الله چې د عبید الله سندی رحمه الله نه په حرم شریف کې حجت الله البالغه داسې درسي ویلو لکه من چې اوس دا کتابونه یو بلته دا ته شیخ القرآن رحمه الله ویلو ښا پنځپیر شیخ صاحب هغه ته ویلو نو په حجت الله کې هغه چې کړی دي ذکر کړی دي چې اصل کې موسی علیه السلام شاه صاحب وی موسی علیه السلام چې سره د دې حدیث دوه طرفونو ته کتلی خو درین طرف ته نه وکتلی څه ته کتلی دوه طرفونو ته کتلی او درین طرف ته نه وکتلی نو ځکه موسی علیه السلام د الله په دربار کې دوباره عرض وکړ چې الله دا خو عام خلک هم وي او خاص هم وي مال خصوصي وظیفه پکار ده موسی علیه السلام دا شی ویلو کنه چې لاړې نو مال خصوصي وظیفه راکا نو الله جل شانو طرف نه جواب راغی چې لا اله الا الله وا موسی علیه السلام ویل دا الله اے الله دا خو ټول خلک وای عام مو یو خاص مو مال خصوصي وظیفه پکار ده نو شاسه بوې حجت الله کې چې اصل کې د دې کلمې سری اتون ثلاثه دي اتون ثلاثه درې معنی دي او موسی علیه السلام په دې دوه کې سوچ کړو په دې درې مکه ته نو رسیدلې نو د دې وجنه دا تاسو کړو هغه اتون ثلاثه سری اول نمبر بدی لا اله الا الله کې دارا چې دا لا اله الا الله د سی هوا چې کافر په مسلمان شي کافر په مسلمان شي یعنی په دې طریقه باندې هوا یعنی رد پکې د شرک جلی وکا رد پکې د شرک جلی وکا دویم وی چې مسلمان عمل په قبول شي په دې طریقه هوا د مسلمان عمل په قبول شي یعنی رد شرکی خفي د ریا رد پکې چې هغه وکا دا دوه دي د دې مقصد څه دی دوه دریم د تبه ویم یو لا اله الا الله لا معبود الا الله دا څه معنی وکا لا اله الا الله لا معبود الا الله یعنی شرک جلی رد شو چې عبادتونو ټول اقسام به صرف او صرف د یو الله عبادتونه بیا که صحیح طریقه باندې جره ته هغه مدارج په حواله باندې کته تقسیم کینو 15 قسمونه د عبادت کې شرب جوړیږي عبادت بدنی کی او مالی کی او دا چې څه کې ضربونه ورکینو 15 اقسام چې څه کیږي هغه د عبادت جوړیږي نو بتبه بتو کی په دې کې ټول قسمونه چې اطاعت و صرف د الله کوم عبادت په صرف د الله کوم عجزی به صرف او صرف یو الله تکوم د الله نه علاوه بل معبود نه منم لا اله الا الله لا معبود الا الله دا په لا اله الا الله کې یو معنا شو لا حاکم الا الله حاکم فیصله کون کې و په هر یو سکه یو الله منم نو رد شرک په حاکمیت او رد شرک په عبادت وشو دې ته ویل کېږي توحید په حاکمیت او توحید په العبودیت دا یو قسم شو نو دا رد د شرک جلی وشو دویم رد د شرک خفی لا اله الا الله نو داغه معنی وکلا مقصود الا الله لا مقصود الا الله څه مطلب یہ لا مطلوب الا الله چې ته وې چې زه د عبادت کوم نو په دې عبادت کې به زما مقصد او مطلوب صرف د الله رضای په دې کې مقتدی خوشاله ول بني په دې کې ملمه خوشاله ول بني په دې کې ببل سو خوشاله ول ستا مقصد نه کبه دې عبادت تکې نو دا به د سمعت د پاره نه د شهرت د پاره بني د ځان ویلو د پاره بني چې ما ته خلق مولا وې د دې لپاره بستا بیان او ستا عبادت او ستا هغه د الله طرف ته ګرځیدل هغه به د دې لپاره نه نو رد شرک خفي هغه د ریا نه به بچي بیا چې د ریا نه بچي به دې کې بچي نو چې داري اومنو دل نو دریم نمبر ستا په ځړه کې بچي غیر بالکل ختم شي ستا په ځړه کې غیر بالکل ختم شي ځکه چې نه عبادت کې نه حاکم مني او نه مطلوب مني او نه مقصود مني
هغه طرف ته سره توجه نه کې نو ستا توجه به چاته شي یو الله ته شي نو ستا محبوب به څوک ګرځي صرف او صرف یو الله نو لا اله الا الله لا محبوب الا الله درېمه درجه شو لا اله الا الله اے لا محبوب الا الله نو ګوره شرک جلی رد شو خیال کوه شرک خفی چره شرک جلی رد شو کنه رد وشو د معبود باطل او د حاکم باطل شرک اصغر پکې رد شو چې زما غرض اغراض باطل پکې ټول د مینځ نه لاړو هغه پکې ټول چره شو هغه ختم شو نو دا پکې او د دې سره چې محبوبیت او شغل چستاو ناغه صرف او صرف د لا اله الا الله سره له نو چې لا اله الا الله زما پزړه کې بس صرف او صرف یو الله دغه لا اله الا الله مقصد دی چې کله په دې طریقه باندې ته لا اله الا الله وې نو بیا به سي د قیامت پر ورځ باندې ودا تلا درنۍ او د دنیا چې هر څه دي او د اسمانونو زمکه به لاندې کوي چې په دې طریقه باندې نه نو څه مشکله شان نه تخکارینو یعنی د استاد ذهن او د عقیدې نه با عزیز ولی اوزی تبر بتی اوزی پارٹی بتی اوزی روپی بتی اوزی پیسہ بتی اوزی دارنگی جره هر سبت ختم شي نو بیا بز مکه و اسمان د دې په مقابله کې هیڅ نشو چې لا اله تور په تاراخ کلا لا اله الا الله سره نو د ارث بالکل صفر او خود به خود چره هغه ختم شو نو د دې درې وانو مرتبو چې مراد ده چې کافر په مسلمان شي د مسلمان عمل په قبول شي او د مسلمان محبوب صرف او صرف یو الله وګرځي دا د دې چره هغه معنی دي نو لا اله الا الله دلایل سره ذکر کړي دا ځکه چې قران کریم کې مسله د توحید په سورته بقره کې 4 ځل ذکر شو 3 ځل ذکر شو یو په یا ایها الناس اعبدوا سره ذکر شو دویم نمبر هغه نه روسه 15 دلایل بیا و الہکم الہ واحد سره ذکر شو الته سو دلایل روسته اته دلایل او دلته وس بیا لا اله الا الله سره ذکر کو د دې روسته سو دلایل کې دلته لس معنی کې او لس دلایل په ذکر کوي خیال دشتره څنګه چې مخکې جو سبق پډیریږي کمیږي بنا اته چې به توکې نه چې سبق په کمیږي سبق مرور وسکیږي هغه ډیریږي ترتیبوار به سبق سکے هغه ډیره د دې جنوي چې الله چې لا اله نشتبل کارسات الا هو مگر دق یو الله نه او کله چې په پنځپیر کې درس کې د شیخ القرآن محمد طیب طاهری سره هغه برتبه دي ځبانی هغه حدیث پیش کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خیال کوا توجه نبی علیه الصلاۃ والسلام د صدقې مال لاغلو زکاتونه راغلیو او یو ځکه یې خو دیو ویل دي د دې پیره وسوکو کی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ول زبه وک حدیث آیات فضیلت ته ګوره ویل د دې چوکیداری وځو وکم شپشوا یو سړی رااله و ظلم چې د کجورو نړکې او دا خراب خروپی راغسته دي ابو هريره ته هم څنګه رااله د چت نیمه څه کې لالي دا څه کې هغه مړه منګای ده ډېر زیات خراب تورایپی بچی مې ډېر وګی دي ازا خیر مړه چانس راکا دا به وسمه غوله هغه ته ویل دا وېسه خو ګوره چې سبا دی ویني تاسو به کاوه به تاسو څنګه د ځای لګي صدقې مال دي او بیت المال دي ته دې نه چې به پیسې اجازه ته چې مال وړي هغه وی ډېر سخت مسله او ځو د سار شو نبی عليه الصلاه والسلام ته ابو هريره بیگانه غل دې سکو په دې چې خو مې پرګې او ما پرګې او ډېر زیات چې راو هغه ته لسړه دروغجن دي بیگاله به راځي نبی رسول الله ته هو شي و شیطان ناغړو دوباره چې بیا په دوه مشپه باندې بیا رااله چې بیا رااله نو هغه ډېر وجړل به چې ونیو به ډېر وجړل ولجی لکه ډېر سخت مسله ده هیڅ فصلونه ډېر خراب شي وي او بچی مې ډېر وګړي لکه چانس راکا او زه به ناراضم به بيخي ناراضم او ته ځان چې ناراضي کنه ویل او ناراض چې سار شو به او ته نبی عليه السلام له بهره غلط شو او ته الله پیغمبر هغه خو دې باندې وکړي چې بچی به داسې هغه ته سړی دروغجن دی ګوره به راځي بیګاله به تکړه شه چې بیګاله به راځي چې کړي ونیو ابو هريره ته دا وته د غپ ته د پرېدم دریم زله پښتنو کار کړی دی دریم خبره لغه شرط پورا کړی دی دا خو دې نه پرېدم بیخي ټاړه ما بس راسي په راواغستا راسي او ول ټاړه مدي هغه تل ګوره ټاړه میمو خو ځرته یو خبره کوم اول څه خبره ده هغه زه ته دا خبره کومه چې آیت الکرسی ته د شپې ووا ما خام نه نو څه ستابنه به غل نشی راتلی آیت الکرسی ته ووا
پتا باندې بسې بیا غلو نشي راتللی او دا خبره بالکل یقیني ده هغه ته ځه سید اشار شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو کله چلې وګړه کړه بیگانی شړی سره ابو هريره ورته ویل جی ولغه په یو شرط لري خو ته ورته ویل چې آیت الکرسی او نو به بغلم له د سخت او د تکالیفونه به ته محفوظي هیڅ کوم پتا باندې عمل نشي کولای پر خبره ته رښتیا کړي د غنور سره دروژن دي خبره ده رښتیا کړي د غو بیا نور ګره سره هغه دروژن دي نو ځکه دلته وای چې د دې صورت د تسید الایات ځکه ویل کیږي چې دا څوک حدیث کې راځي هر مانځه فرض منبات روزانه چټي پکې نه کوي دا وای نو د دې سړي او د جنت په من کې صرف فاصل مرګ دی چې مرګ او راتل او د جنت تر داخليدل دا به وي دا به بالکل په یو دغه باندې او نورم په دې د احادیث چې کې د دې ډېر زیات فضیلت راغلي دی آیت الکرسی الله لا اله الا هو الله چې لا اله نشته بل کار سات الا هو مگر د قیو الله ری الحي القيوم پاغه مرګ ناراضي ځکه چې پچا مرګ راځي نو هغه الہ نشي کېده پوه شئ اولنې دلیل څه شو اولنې دلیل دا دی چې الحي همیشه ژوند دی پاغه باندې مرګ ناراضي یو سالک کوئی خدای من کې او واحد بذاتس چو ذات خوش واحد در صفاتس با پیش انبیاء مجبور لاچار کې وای ک دلیلی مدغای من مماتس پوښوي زړه ډېر قیمتي خبره وګړه دا سړی وای زما وای خدای من کېو واحد بذاتس وای الله هغه ذات ته چې هغه د ذات په اعتبار سره یو دی چو ذاتی خوش واحدی در صفاتس څنګه چې د ذات په اعتبار سره یو دی نو په صفاتو کې هغه یو دی با پیشی انبیاء مجبور لاچار داغه په مخ کې باندې چې سره آغا انبیاء او مجبور او لاچار دي دلیل مدعا کې من مپاتس وای زما څه به دلیل دار چې بده مرګ راځي او پچا چې مرګ راځي نو آغا الہ نشي کېدل نو ته توکل پچا وکا توکل علی الحی الذی لا يموت قران کریم کې راځي نو الله چې لا اله نشته بل کار ساز الا هو مگر ذق یو الله دی الحي همیشه ژوند دی القیوم او نظام چلون کړي لا تاخذه ننسدلرا دیجنا اخو بذب ان شاء الله سبا وستری آیات صرف وضاحت لک قدر وشو معنی به چې هغه سبا وکړو